د اختر په ورځ چې څوک 300 پیرې دا کلمات وایي دا 2 کلمې دې سره په 300 پیرې وایي او څومره خلکه دا وفات شوي دي د ټولو خلکو ته وروبخي فرمایي چې د ټولو خلکو په دې قبرونو کې به الله پاک 1000 انوارات رڼاګانې دا به داخل کی او کله چې دا سړی په خپل وفات شي د دې سړي په قبر کې هم الله پاک 1000 انوارات او رڼاګانې دا ور داخل کی یاد ساتئ چې قبر دا ډیره زیاته ګرانه زندگی ده عثمان صاحب چې وکړه راړو د قبر ته پودرېدو په جړا بشو چا وتوي ستا مخکې د جنت بحث کیږي د جهنم بحث کیږي او دا غزه د هولناکیانو بحث کیږي ته نه جاړي او کله قبر تراشه به جړا شدا ولی عثمان صاحب ته فرمایي چې دا قبر د آخرت د منازلونو لومبه منزل دی کم سړی پر قبر کې محترم دا پاس شو د دې سړي ټول کارونه مخکې دا پاس کیږي دا مړی چې څومره دی مړی د چا مور مړه وي د چا پلار مړ وي د غرنګ د چا نیا وي د چا نیکه وي کو د غرنګ د چا ټول ژوندي وي نو مخکې څومره نیکونه وفات شوي دي ټول ته وربهلی شي نو یاد ساتئ چې د پیغمبر علیه صلات وسلام چې څومره امت دی څومره هلکه دا وفات شوي دي دې ټولو ته وبخئ ولې ځکه چې د اختر په ورځ موږ خوشحاله یو په دې خپله خوشحالۍ کې دا مړ هم ځان سره خوشحاله کړو نن ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده مخکې موږ دا وایو چې لکه دا ژوندي خلکه دوی خوشحاله کوي دوی له خوشحالي ورکوي نن پکې دا وایو چې ژوندي خلک هم خوشحاله کوي خو راځئ نن پکې دا مړی هم خوشحاله چې دا مړی موږ او تاسو ته دعاګانې وکړي او تاسو یاد ساتئ چې کله یو سړی مړ شي د دې سړي عملنامه دا بنده شي بسې او که د دې سړي داسې نیکعمله بچي وي که نه یا نیکعمله شاګردان وي یا دې سړي څه کار خیر کې ځان نه حصه اخیستی وي چالاک وي که نسته وي جومات دې ساز کړی وي مدرسه یې سازه کړې وي نو دغه ثواب دا ورته وررسېږي خو هغه مړي چې هغوی بالکل دا بې اثري دي محترمو او دغه رنګې موږ تر هغوی سترګې دي چې څوک به داسې په دې مقبره باندې تېر شي او څو پیرې به کلمات وایي او موږ ته به روبخي نو هغوی زموږ په اسره ناست دي هغوی زموږ په امید ناست دي او دلته کې موږ دنیا پسې نښتي نو کوشش محترمو دا وکړو چې دغه کلمات ووایو او دغه مړو ته محترمه دا وروبخو چې زه اختر په ورځ کومه خوشحالي موږ باندې تېرېږي چې په هغوی مې یو قسم له خوشحالي دا تېره شي نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده چې کله د وړوکي اختر ورځ شي یا د غټ اختر ورځ شي او د مانځه نه مخکې موږ دا کلمات ویلی شو د مانځه نه بعد هم ویلی شو موږ به 300 پیرې سبحان الله وبحمده بس دقه کلمات به 300 پیرې وایو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده او که څوک سوا کوي سوا کولی شي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمات 300 پیرې وایي او څومره خلک وفات شوي دي د ټولو خلکو ته محترم وروبخي نو فرمایي چې د مړو په قبرونو کې به الله پاک رڼاګانې راولي انوارات به راولي په هغوی باندې به الله پاک د خوشحالۍ ورځ راولي او کله دا سړی په خپله وفات شي نو په دې ویونکي باندې محترمه دی چې کله قبر کې ور کېښودلی شي قبر کې به رڼا وي قبر کې به تیاره نه وي او دغه رنګې قبر کې به دا سړی عذابوي نه نو کوشش وکړو چې دا وظیفه وکړو او دې مړو ته محترمه دا وروبخو الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته